صفحه نمبر دا مقدمه ابن صلاح دا او صفحه نمبر 34 عبارت دا دے ثم ان ابا عبد الله بن اخرم الحافظ قال كلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث يعني في كتابهما. بیا بشک حافظ امام عبد الله بن احرم فرمائی چې بخاری او مسلم نا صحیح حدیث ډیر کم پاتې شوی دي، یعنی دغه په صحیحینو کې نور حدیثونه مشته چې یو وینا کوونکې دا ویلي چې ولی قائل نه یقول ليس ذلك بالقليل، چې وینا کوونکې دا وینا کولې چې هغه کم نه دي. ولی فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهم على شيء كثير. ځکه یو وینا کوونکې دا وینا کولی شي چې ځکه حاکم ابو عبدالله نشاپور رحمت الله علیه مستدرک علی الصحیحین یو غټ کتاب دی چې هغه مشتمل دی په حدیثو باندې چې هغه د شیخین نه پاتې شوي دي، د بخاری او مسلم نه پاتې شوي دي، یعنی بخاری و مسلم سے چھوٹ گئی ہیں. اگرچہ امام حاکم بعض احادیث کی بابت گرفت عمر شوے دے، ځکه دغه په تصحیح باندې علما پورا اعتماد لگا نه کوي او دغه وجوهات په تاسو ته نه وجوهات دي. تاهم دغه ډېر احادیثونه داسې دي چې هغه ډېر بې داغه دي او صحیح دي، لکه باغ صدا نه لګي لکه اوس فخبل يشتمل مما فاتهم على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال. اگر چې په بعض باندې خلکو گفتگو کړدا فإنه يصف له منه صحيح كثير، لیکن بیا هم چې هغه کې داسې ډېر احادیثونه دي چې هغه بې داغه دي او بچ شوي دي او صحیح دي. لکه په دې حالت کې چې امام بخاری رحمت الله علیه فرمایل دي چې ماته 1,00,000 صحیح حدیثونه او 2,00,000 غیر صحیح حدیثونه یاد دي. لکه دلته عبارت کوي احفظ 200,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح وجملة ما في كتاب الصحيح 7,275 حديثا. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل وی چې ماته 1,00,000 صحیح حدیث یاد دي او 2,00,000 حدیثونه غیر صحیح چې کوم دي ضعیف یاد دي، جبکہ په صحیح بخاری کې احادیث مجموع تعداد مقررات سمیت چې هغه 7,275 دي، او ویل شوی چې مقررات چې حذف کې بیا 4,000 حدیثونه پاتې کېږي. مگر په دغه 1,00,000 کې یعنی مطلب 2,00,000 په تعبیر کې دا گنجائش ته چې اس دې کې د محدثین په ځمانه آثار صحابه دي، تابعین یعنی آثار هم داخل دي، او بسا اوقات داسې هم چې یو حدیث 200 مروي دی نغه یو حدیث 2 ګڼل شوی دی، لکه یو حدیث 15 طرق سره راغی نو محدثین په ځمانه هغه 15 حدیثونه شته. فخبل وربما قد الحديث الواحد المروي باسنادين حديثين، بسا اوقات 200 مروي حدیث یو حدیث دی لیکن هغه 2 سمجاویږي. اوس دې خبر تشریح دا چې ابن صلاح وایي چې کله دا خبره ثابت کړ چې شیخانو تمام صحیح حدیثونو استیعاب نه دی کړی بلکې دغه ډېر صحیح حدیثونه پاتې شوي دي، بیا په دې باندې سوال راځي چې آخر هغه څومره حدیثونه دي چې هغه نه شیخانو نه پاتې شوي دي چې هغه صحیح دي. نو دغه جواب دې شیخ کړ دی ابو عبدالله بن اخرم په حواله سره نقل کوي، یعنی ثم ان ابا عبدالله بن اخرم الحافظ چې هغه دي شیخین نه چې پاتې شوي روایت دي لکه صحیح حدیثونه زیاده نه دي بلکې ډېر کم روایت دغه نه پاتې شوي دي او چې هغه نه پاتې شوي دي ټوټ شوي دي. لیکن مصنف د دې خبره کې د سره اتفاق نه کوي، هغه وایي چې د دې جواب دا ورکول کېږي چې د هغه نه پاتې شوي روایت صحیح حدیثونه کم نه دي بلکې زیات دي د بخاری مسلم، او چې دغه شاهد څوک دی مستدرک حاکم دی، ولی چې د هغه حدیثو مجموع تعداد 8,000 نه زیات دي متجاوز دي، او خود په خپل د امام بخاری رحمت الله علیه او شاګرد دی هغه نقل کوي چې هغه دا خبره امام د مصنف هم نقل کړ دا هغه حافظ سیوطی رحمت الله علیه د ابن اخرم په خبره کې توجیه کوي او فرمایي چې دې مراد اعلی درجه صحیح احادیث مراد دي.
لکه حاکم په مدخل الی کتاب الاقلیل کې صحیح احادیثو 10 اقسام بیان کړي او په هغه کې ټولو کې اوچت هغه حدیث قرار کړي چې هغه د شیخین په نوم مختار یا داسې حدیثونه چې مشهور صحابه نه مروي دي او چې کم از کم دغه روایت کوونکي چې دوی صحابه دي لکه ابن عمر عبد الله ابن مسعود لیکن هغه روایت کوونکي هم دو دي لکه نو دارنګ په هر طبقه رواتو حال دغه څه دی نو امام حاکم فرمایل دي چې د دې شرط حامل احادیث بیا ډېر کم دي چې دغه تعداد د 10,000 نه زیات نه دي نو حافظ سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې شاید ابن اخرم مراد هم دغه دی ځکه دغه شان والا احادیث حامل په صحیحینو کې ډېر کم علامه نووي رحمت الله علیه د ابن اخرم رحم الله د دې قول تصحیح دې انداز نکړ چې هغه والثواب انه لم يبطل الاصول الخمسه الى اليسير یعنی صحیحین نه بلکې اصول خمسه نه لکه صحیحین بخاری مسلم سنن ابو داود سنن ترمذی نسائی مطالب کدا خبر ویل شي چې دونه پاتې کړي حدیثونه صحیح ډېر کم دي نو دا خبر بالکل قابل تسلیم ده چې د دې کتب ستونه پاتې شوي دي دا خبر تقریب کیږي او د قرنګ امام بخاری رحمت الله علیه د دې ابن عبارت نه چې ابن اخرم قول تردید مقصود دی خود په خپل امام بخاری رحمت الله علیه چې ماته 1 लाख حدیثونه صحیح اور 2 लाख غیر صحیح حدیثونه یاد او بخاری په خپل صحیح کې مقررات او سمیت چې کوم حدیثونه راوړي هغه 7000 احادیثونه کم او بیش دي لکه مکه تاسو تماوي لہذا بقیه 93,000 صحیح احادیث لازمان سنه سزا کې به ضرور وي او دې تعداد ډیر زیات دي او سوال دا پیدا کی آخر دومره په لوی تعداد څه شو بیا د حدیثونو ځکه دغه تعداد مجموعي طور سره تمام موجوده کتب حدیث کې نشته نو دغه جواب مصنف په دې وزن کې ورکوي وربما عد الحديث الواحد بسا اوقات دوشماري یو حدیث لرا مطلب دا دی څنګه یو حدیث لرا چې یو حدیث په کثرت طرق سره راغل دی ناغه حدیث بیا د متعدد وي مطلب دا دی یو متن دی د حدیث هغه 500 سنو سره راغل دی او دی یو شیخ نه 15 شاګردان نقل کوي نو دا محدثین په دې معنی هغه 15 حدیثونه شمار کیږي نو علا هذا القاس په دغه قیاس باندې دقه په تعدد په خاطر کې خامخا اضافه کیږي او دارنګ آثار د صحابه او د تابعین د وجنه هم الکه کیږي نو فائدہ د خبردار او الله خلاصہ لوباب نچوړ دار وته چې په دې مقام کې اوسو مباحث دي هغه تفصیلی طلب دي نمبر 1 دا دی چې مستدرک حاکم صحیح حیثیت ته یو دیم دا دی د شیخین رحمت الله علیه صحیح حدیث ترک وجه صدا وا دریم دا دی د شیخین احادیث تعداد صدی دا درې باس اول دا دی چې په دې موضوع باندې کلام ان شاء الله مصنف رحمت الله علیه په قول واعتنی الحاکم ابو عبد الله الحافظ تحت بکیږي دیم چې باس چې اگر شیخین بعضی صحیح احادیث ترکولو هغه وجه کم دي دوا هغه خود لیکيږي دریم دا چې کتاب ډېر طویل نشي پیښ لګنا یاره دا چوبوت نشي نو خود امام بخاری رحمت الله علیه شاګرد ګرامی نه دغه هغه طرف من الصحاح لحال طول ما ډېر صحیح حدیثونه پرې خېدي وجه شنه د تلاوت طوالت نه د بوتوال نه